لله الذي تفرد بالقدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سمعیدت مندو حاضرین دا اللہ رب العزت په دربار کې دعا کوم چې مارا الله رب العزت د صحیح بیان کولو توفیق را نصیب کړي او بیا د هغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمندو حاضرینو، قرآن کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو طول دی د پاره د اعمالو. پکار ده چې هر مسلمان خپل قول، فعل، صفت او عمل هغه په قرآن او سنت باندې ودري چې آیا زما دا عمل د قرآن او د سنت موافق دی که مخالف دی. که موافق دی نو دا موحد دی، متبع د قرآن او سنت دی، او کچری دا عمل د قرآن او سنت مخالف نو دا بیا مبتدع دی، منافق او مشرک دی. ځکه حدیث د بخاری کې راځي او د مسلم او ابو داود کې: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې په دین کې یو نوی کار پیدا کو چې هغه د دین نه نو دا مردود دی، دا د الله په دربار کې قابل قبول نه دی. عزتمندو، بدعت څه شي ته ویلی شي؟ امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې لیکي، هغوی بدعت دې ته وایي کل شیء عمل علی غیر مثال سابق، چې مخکې مثال موجود نه او بیا وروسته موجود شي نو دې ته ویلی شي بدعت. عزتمندو، اصطلاح کې بدعت څه شي ته ویلی شي؟ ګڼ تعریفات علماء کرامو کړي دي. په ټولو نه ښایسته تعریف حافظ ابن کثیر رحمه الله کړی دی. هغوی بدعت دې ته وایي: واما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه هو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها. چې کوم کار صحابه کرامو نه ثابت او دی په دې دور کې نو دا بدعت ګرځي. نورم تعریفات شته دی. علامه بدر الدین عینی رحمه الله تعریف کړی دی او ای البدعه اصل، بدعت چې کوم دی اصل بدعت چې کوم دی هغه احداث امر لم يكن في زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم. بدعت هغه دی چې د زمانه د رسول الله مبارک کې نو او په دې دور کې وګرځېدو نو دا بدعت دی. عزتمندو، یو روایت کې راځي د الله پیغمبر فرمایي: من وقر صاحب بدعت، چا چې د یو بدعتي عزت وکړو فقد اعان علی حدم الاسلام، د اسلام په لړونو کې هغه امداد وکړو. حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایلو: قرآن او سنت اتباع کوي، د دین ماورا چې کوم خبرې دي وشر الامور محدثاتها، هغه دین کې نوې خبرې ایجادول دا ناکاره خبرې دي. او بیا وایي کل بدعت ضلاله، هر بدعت ګمراهي ده. او په نسائی شریف کې ورسره دا جمله هم نقل ده: وکل ضلاله فی النار، هر ګمراهي هغه په النار په اور کې وي. عزتمندو، هر مبتدع دا به خامخا اور سکي، دین رستو کې چې رسول بیا په جنت ته ځي. د روایتونو صراحتا معلومیږي. فضیل ابن عیاض رحمه الله ذکر کوي: من جلس الى صاحب بدعت فاحذروه. څوک چې د بدعتي سره کښېناسته د ده نه ځان وساته. په دې کې یو نقطه علماء کرام ذکر کوي: څوک چې د بدعتي سره کښېناسته د ده نه به ځان ساتي، د بدعتي نه خو په طریقه اولاد سره بیا ځان ساتي، ده سره به بالکل نه کښېني. بیا تفسیر قرطبی ذکر کوي: بدعتي ته سړي ته الله د قرآن او سنت فهم نه ورکوي. وګورئ د بدعتیانو په مدارسو کې به چېرته هم قرآن او سنت نه بیانېږي. عزتمندو، درس د قرآن هغه به د هغې په مدارسو کې نه وي. تفسیر قرطبی وم جلد کې ذکر کوي: اذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ طريقا آخر. کله چې ته په لاره کې یو مبتدع وویني، یو بدعات والا سړی وویني، نو ته لار بدله کړه، په بله لار باندې روان شه، هغه لار ونه پرېږده، ځکه په ده لعنت ورېږي او ده ته الله د توبې توفیق نه ورکوي. اصول سنت کې حضرت شیخ رحمه الله لیکي او په هغې باندې بیا د قرطبي حوالې او د نورو علماء کرامو حوالې پیش کړي دي.
عزتمندو دا مبتدعين چې بدعات په کول دینن دما او تاب سره لګیا دي یره د پنځپیرانو په سیموز نه کیږي یره د داسې دي او د داسې دي درې دلایل خپل عقیده د اظهار د فاروام یو خبره ده چې دوی وایي یاره پنځپیري په سیموز نه کیږي نو بېشکه چې نه کیږي ستا په نسبت باندې ځکه ته مبتدع یې ستا ځان لمونځ نه کیږي نو ما پسې په طریقې ولا سر نه کیږي دویم دلیل دا دی دوی وایي دا کہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ لکھ دی لسم جل کے آپ کے مسائل اور ان کا حل وی پائی کی لکھ لی سماع موتان یوسف منکر دے ودب سے موس نہ کی گی ورته وایا لسم جلد کوم دا ستا پلار ستا سوته بدعتانو لیکل دي زګه باغی کی یو خبره لیکل دا وی مولانا یوسف لدھیانوی شهید رحمه الله کچری دا لسم جلد هغه بخبل لیکل او بیا سر شهید لیکو معلومیږي دا ستا غوته بدعتانو لیکل دي او دای په شامل کړی دي اصل چې کوم دی آپ کے مسائل اور ان کا حل دا نه حجت لري او بل دلیل هغه مسلم شخصیت ته پیش کوم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې تیم من یوزیم منم ابن ماجه کې حدیث راځي هغه لا يقبل الله نه قبلې لصاحب بدعه د فارض یو بدعتي صومن روزه ولا صلاه او نمازو د بدعتي سړي سره خپل باندې موږ نه کیږي که ځان لیکي هم نه کیږي خپل ورکې هم نه کیږي او کما پسې کې هم نه کیږي بل پسې کې هم نه کیږي کله وی یره دې تبلیغ نه مني ولې نه منو قران یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک قران وی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک تبلیغ چې نه مني او د سره مسلمان نه دی او تبلیغ بد ما انزل الله کو کله وی یره دې حیات الشهدا نه مني حیات الانبیاء نه مني قرآن وی نه منو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات يقتلوا ولدي شرح قائد را واخلا بحر الكلام را والا مسامر را واخلا الدرر المزيه را والا اللمعه الاعتقاد المقدس ابن قدامه رحمه الله را والا دا ټول په دې باندې شاهد دي چې المقتول میت مقتول مړ دی قرآن وته یو ځل شی ویل دی عزتمند کلوي غذاب قبر نه مني غذاب قبر سره مبتدعين لمنم ځان له ځکه نه منم چې متبع د قرآن او سنت يم الله دې دې له خبر د عمل کولو توفیق را نصیب کړي